أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پدې آیاتونو کې دا آیات نمبر 58 ده او 59 ده. په دې آیاتونو کې د یهودو حکم عدولی چې دنو هغه ذکر کیږي. د الله تعالی حکم یې چې دنو مات کو او په بل آیات کې چې دنو د دیو د عذاب تذکره ده، د اولنی عذاب چې بنی اسرائیل باندې چې دنو هغه راغی. بنی اسرائیل په میدان تی او په صحرای سینا کې آبادو. تیر شوی آیات کې موږ دا وویل چې الله تعالی په دیو باندې وریځ راوستله او داسې ماحول جوړ شو لکه سړی چې په کور کې ناستي، سوری پې وکړو، موسم یې چې دی نو ورته معتدل کو او د خوراک د څښاک دپاره ولمن او سلوا چې دی نو دا راتلله او د اوبو انتظام هم شوی و چې موسی علیه السلام یو ګټ والی و، په امسا باندې د هغې نه 12 چینې چې دی نو روانې شوی. د دیو د لباس او هر څه ضرورت چې دی نو هغه په دې صحرای سینا کې چې دی پوره شو. نو دیو ته اوله کې موسی علیه السلام ویلو چې د الله تعالی حکم دا دی چې تاسو د خپل ملک او خپل علاقه نه د بیت المقدس دا چې دنو فتح کړو او جهاد وکړو. نو دیو دا حکم نه چې دنو انکار کړو او موسی علیه السلام ته ویلو چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تلاړ شو ستا رب دې لاړ شي، تاسو جنگ او جهاد وکړو، مونږ بدل ته ناز یو. نو الله تعالی به دغه ځمکه 40 کاله چې دنو حرامه کړو. نو بیا موسی علیه السلام ویله چې الله زما او د دې قوم په منځ کې جدایي راولې. دعا یې وکړه، مطلب دا و چې الله تعالی ما ایسته واخلې، دا قوم جهاد نه کوي او دلته چې نو بس پراته دي. نو په دې صحرای سینا کې په دې 40 کاله کې موسی علیه السلام هم وفات شو په دغه صحرای سینا کې، او په دې کې هارون علیه السلام هم وفات شو. بیا په دې کې د موسی علیه السلام شاګردو یوشع بن نون علیه السلام، دا د موسی علیه السلام شاګرد مو او دې له پس بیا د هارون او د موسی علیه السلام نه پس الله تعالی دې له پیغمبري ورکړله 40 کاله پس په دې صحرای سینا کې. نو دې راپاسېدل وایي جهاد کوو او په دې صحرای سینا کې نوې نسل چې دی نو راغټ شو، ځوانان چې دی نو راغټ شو او هغوی چې دی نو جهاد وکړو. ځکه دغه بني اسرائیل دیو په مصر کې د غلامۍ ژوند تیر کړی و. نو غلام سړی چې دی نو جهاد نشي کولی، آزاد سړی کولی شي. نو په صحرای سینا کې آزاد خلک او په دې ګډو کې او په دې ګټو کې او په دې سختو کې چې دی نو نور ماشومان پیدا شو او هغه په دې 40 کاله کې چې دی نو لوی شو، ځوانان شو. او چې داسې په صحراګانو کې چې دی نو هغه لوی شي، نو اقبال بیا وایي په دې کې د شاهین صفت پروت بیا شاهین صفت پکې چې په دې په سختو کې په غرونو کې په صحراګانو کې چې دنو کوم انسانان چې دنو غټ شي او دا غوي د وجود نه چې دنو بیا سخت خام
هغوی په جسم کې په وجود کې سخواله پروت دي. نو دا یوشع بن نون دی وراله او دا ځوانان چې دین واغستله او دیو چې دین ورله او فلسطین چې دین فتح کو جهاد چې دین وکړو او دیو چې دا فلسطین فتح کولو ابن کثیر لیکي چې اخرنۍ فتح چې وا نو هغه د جمعې په ورځ ماښام کېدو نو دیو ته الله تعالی چې دین دا نور وته چې دین لګ ودرولو چې دیو په دې رڼا کې چې دین دا فتح چې دین وکړي نو دیو دا فتح وکړل او بیت المقدس یې فتح کو او هغه عمالقه نه دي هغه خلک چې دین زورور هغه ته وزغله ولا او هغه شکست وخوړل نو دیو ته بیا حکم دا وشو الله تر طرف نه چې وس تاسو دا نور بنی اسرائیل او دا خلک دی خار ته داخلي غيو نو دوی عبادت وکوي دوی عبادت یو قولی عبادت ته یو پهلی عبادت ته قولی عبادت دا ده چې تاسو به لفظ د هیتوتون وایو چې د خار ته ور داخلي غيو او بل چې د خار ته داخلي غيو نو سجده وکوي دا دوه کارونه وکوي زکه فتح الله درکړه نو اوس د هغې شکریا پکار ده فتح راشي نو شکر پکار ده او هیتوتون وایي چې د دې معنی دا ده چې زموږ ګناهونه چې دین معاف کړي نو دیو دا دوانو حکمونو چې دین نافرمانی وکړله دوانو حکمونه ونه منودله نه قولی عبادت وکړو نه چې دین پهلی وکړو دا هیتوتون په ځای باندې دی ویل هندوتون لفظ بدل کو د هندوتون معنی دا شو چې غنم غواړو او تفاسیر لیکل چې هندوتون په شارتن وای غنم غواړو په یختو کې یختو مطلب دا ده چې کټ شوی او په دې باندې دا واخه چې دن ولاړی تازه یو او بل چې دن هغه دا ده چې هنتوتن پی شعیرتن غنم غواړو سره د وربشونه دا لفظ چې دنو بدل کو او دیو ته ویل شو د سجدي حکم وته نو دیو چې دنو د سجدي په ځای باندې چې دنو سرونه چې دنو اسمان ته پورته کړله د بخاری روایت ده نبی له صلوات و سلام فرمایي چې دیو په دې کناټو باندې چې دنو سي ورته لیدلو خار ته چې دین ور داخل شو نو د دې دوانو حکمونو نافرمانی وکړه نو چې نافرمانی وکړه نو الله تعالی ول سزا ورکړه اولنې عذاب په دیو باندې داراغه چې په دیو کې وبا رااله الله تعالی په عذاب نازل کو تعاون مرزو دانی او پر اخاتلې او هغه دانی بچیدنه بیا ماتېدلې نو داغینه بدا بنی اسرائیل چې دنو استم مړه کېدل وبا وا او یا زره کسان چې دنو د دیونه په دې وبا کې چې دنو هغه قتل شو لاړه نو دا د الله تعالی عذاب وخه څوک د الله تعالی حکم ماته یو قولی عبادت داو چې دیو ته دا کم ذکر شو چې هیتوتون وایو نو دیو هغه بدل کو نو دغه انسان له الله تعالی عذاب ورکړي ښا څوک چې د قران الفاظ بدلیو څوک چې کوم اذکار شرعي دي هغه بدلیو نو هغه له الله تعالی چې دنو سزا ورکړي عذاب کې بچ دنو مبتلا کی شرعي الفاظ څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي اقشان به وي پای کې برد او بدل او تبديل نه کې نه د بنی اسرائیل او د يهوديانو کار دی چې نه معنی بدل شي او نه چې دنو لفظ بدل شي ها کدا لفظ په ځای باندې ته بل لفظ وې خو چې معنی چې دنو هغه نم بدلیږي خو بیا به چې دنو هغه نه وي اوس مانځه کې موږ ودرېږو الله اکبر وایو کله دې په ځای باندې سړی وایي الله کبیر مطلب یې خو یو دی خو دې څه بچی دنو هم نه وي ښه سبحانك اللهم په ځای باندې ته بل څه وي دا چې څنګه نقل لی اقشان به وي اتحیات څنګه نقل لی درود شریف څنګه نقل لی څنګه چې د سحر او د ماقام اسکار چې دین واغ نقل لی نو دې کې بچ دین ردو بدل نه کې
چې څنګه نقل دی هغه شان به چې دی نو وایي او که قرآن چې دی نو هغې کې ته لفظ بدلی که د لفظ بدل شي نو که معنی هغه شانتې کې یو شانتې کې او تا لفظ بدل کو نو تا ته به کې ثواب نه ملاویږي ښه هغه ثواب چې کم په دې لفظ باندې دی دا لس نیکۍ په یو لفظ باندې ملاویږي نو ته به د هغې نه چې دی نو بیا محروم شي نو په دې آیاتونو کې دا عذاب چې دی نو ذکر کیږي د بني اسرائیلو نو د دې نه ځان ساتل پکار دی ښه چې دا الله تعالی د دې لپاره ذکر کوي چې دا امت د دې کارونو نه ځان وساتي وإذ قلنا او یاد کړئ هغه وخت کله چې وویل مونږه ادخلوا داخل شئ هذه القرية دې کلي ته او ګڼو تفاسیرو چې دی نو هغه لیکلي چې د القریة نه مطلب بیت المقدس دی تفسیر قرطبي تفسیر ابن کثیر دا نقل کړلی چې د قریه نه مطلب فلسطین دی قریه وی ښار ته کلي ته ویو د کلي نه مطلب څه شی دی فلسطین او چا پکې بل تفسیر هم کړی دی چې اریحا دا د فلسطین یو ښار نو دا ښار ته چې دی نو مراد دی خو دا اولنی قول نه دی دا زیات صحیح دی چې د دې نه فلسطین مراد دی فکلوا نخری منها د دغې ښار نه حیث شئتم څنګه چې خوښئ رغدن پراخه دلته خو چې دی نو تاسو د خوراکونو چې دی نو هغه ناشکري کوئ چې من او سلوا ده او موږ چې دی نو ترکاریانې پکار دي نو بس بیا دې ښار ته ننوځئ او په دې ښار کې چې دی نو تاسو ته به هر څه چې دی نو ملاویږي په دې سورې اعراف کې چې دی نو هلته دا ډېره په تفصیل سره ذکر ده نو هلته یو آیات کې ویو دلته راغلی اسکنو دلته راغلی ادخلوا هذه القريه دې کلي ته چې دی نو داخل شئ واذا قیل لهم اسکنوا او کله چې وویلی شو دیو ته اسکنو اوسېږئ هذه القریة په دې کلي کې دغلته په کلو راغلی دی دلته وکلو راغلی وکلو او خورئ منها د دې کلي نه حیث شئتم څنګه چې خوښئ وقولو او وایئ حتوة لفظ د حتوة او ودخلوا الباب او داخل شئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي نغفر لکم بخانه به وکړو تاسو ته خطایاکم د ګناهونو ستاسو وسنزيد المحسنین او زیات بکو په تاسو کې نیک عمله نیکان خلق نا تقریبا داو هغه آیات چې دین هغه یو شانتي کړي نو دلته چې داخل شي نو څنګه داخل شي اوس کو نو سکنا د پاره اوسېدو د پاره چې دین داخل شي دی فلسطین ته او دا دیو په خوانه زوړ خارو کنعان زوړ نومو او وسنه چې دین فلسطین نوم دی او دا اوس چې کومه يهوديان دی فلسطین ته اوسېږي نو دا خو د دې خپل ښار دی د دنیا پکې ولې نه پرېږدي اوس چې ورته اسرائیل ویو دا دنیا یې پکې نه پرېږدي دا خو د دې خپل وطن و که نه پخوانی یعقوب علیه السلام نو دا دنیا یې ورته ځکه نه پرېږدي چې دا ورته دیو داخلي په بدماشۍ باندې دیو چې په کومه طریقه باندې داخلي کې دنیا ورسره چې دی نو دا نه مني مسلمانان ته چې دی نو وکاږي په بدماشۍ باندې او په زور باندې او دیو وایي چې دی نو دا زموږ ملک دی د دیو پکې هم استشته دی داسې نه چې د دیو پکې نشته دی دا اوسني بني اسرائیل خو دا الله تعالی ذلیله کړلي جو بس سرګردانه چې دی نو هغه ګرځي خپل ملک چې دی نو هغه نشته څوک یې نه تسلیموي د اسرائیلو دا ملک نور دا دیو پخوانی خپل ملک ته نو پدې کې چې نو خوراک کوي ودخلوا الباب او داخل شي دروازې ته یعنی د کلی د قریه د دروازې ته چې داخليږي نو سجدن سجده کوونکی دلته سجدي نه مطلب څه دی یو مطلب چا دا بیان کړی دی چې تاسو فتح وکړله نو چې کله داخليږئ د سجدې ذکر دی مراد دی نه صلات دی 2 رکعات چې د نماز وکړو یو قول دا دی دویم قول چې دینو هغه دا دی چې د سجده شکر د دینه مراد ده چې الله تعالی تاسو له فتح درکړله د دې فتح په بدله کې وس تاسو چې دینو سجده شکر چې دینو ادا کړو دا سر نه په دې ځمکه باندې الله ته چې دینو کېده وي سجده شکر چې دینو هم شته ده
په نوې نعمت باندې جدید نعمت راشي نو په هغې باندې سجده شکر ادا کوه. دا بغیر د اوداسه نه کېږي، بغیر د اوداسه نه کوه. ځینې علما چې دی نو دا نه مني، سجده شکر وایي نشته. وایي ولې نشته؟ عقلي دلیل ولې دا وایو چې اوس نعمتونه ډېر شوي دي نو په کم نعمت باندې به چې دی نو ته سجده کې، نعمتونه ډېر دي. نو صحیح خبره دا ده چې نوې او جدید نعمت راشي نو په هغې باندې سجده شکر چې دی نو کوه. جدید نعمت نبی علیہ السلام به دا کوله کله به چې مسلمانانو ته چې دی نو فتح ملاو شو. او نبی علیہ السلام کعب ابن مالک ته وویله وایي ابشر خوشحاله شه، وایي توبه دې قبول شو ده. هغه فوراً په سجده باندې را پرېوتو. نو یو جدید او یو نوې خوشخبري تا ته ملاو شوله نو په هغې باندې سجده شکر ادا کوه. نو دویم قول دا ده چې دیو ته وویله شو تاسو سجده شکر چې دی نو ادا کوئ. او اکثر دا په دې کرکټ کې نه دی کلاړیان چې کله سینچري ووایي یا میچ وګټي بیا سجده وکړي، نو دا هم جدید نعمت دی، پکار ده چې دی نو وشي. نو دریم قول دا دی، دریم قول عبدالله ابن عباس چې د سجدې نه مراد دلته رکوع ده، رکوع او عاجزي ده الله ته. دا زیات صحیح قول دا دی. تفاسیرو دا غوره کړی دی عبدالله ابن عباس دا قول چې د سجدې نه مطلب رکوع ده، چې عاجزي وکړئ، دا سرونه چې دی نو الله ته چې دی نو ښکته کوي، سرونه ښکته کوي. او دا یو د بني اسرائیلو طریقه وه چې دیو د دې نافرماني وکړله او دیو ته حکم دا و چې سرونه ښکته کوي، او دیو سرونه اسمان ته کړله او ګډېدله او په کناټو باندې چې دی نو په دې دروازه باندې چې دی نو داخل شو. دا د بني اسرائیلو کارو. او هغه نبی یوشع علیه السلام منې کوله خو دیو نه منې کېدله. وایي څنګه چې دی نو نه ګډېږو، وایي یو ښار هم فتح کو او ته یې چې دی نو مه ګډېږه، ته یې چې دی نو مستي مه کوه. ناظرین خلکو ته چې ووایم څنګه په واده کې مه ګډېږه، یو واده راغلی دی او ته یې چې دی نو مه ګډېږه، نو مه ګډېږه که نه، د الله شکر ادا کوه. دې ته کم ضرورت دی چې اوس ته ګډېږې. او بله طریقه د نبی علیه صلات وسلام او د هغه د تابعدارو ده. نبی علیه صلات وسلام چې مکه فتح کړله نو د نبی علیه صلات وسلام طریقه څه وه؟ نبی علیه صلات وسلام په اس باندې سور دی، په اوښه باندې سور دی. او اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا صورت نازلیږي، نبی علیہ السلام مکی ته داخلیږي، فتح رااله فتح. نبی علیہ السلام د عاجزۍ نه دا سر دومره ښکته کړی دی چې دا ګیره نه ده، دا دغه اوښ ناقوب سره چې دی نو لګي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخل شو د ټول ناوله غسل وکړو. د غسل نه پسې چې دی نو بیا کعبې ته ورغی او 8 رکعات صلات الضحی چې دی نو دا یې ادا کړله. دا هم صلات الضحی او هم چې دی نو صلات د شکر و. نو دا سورت چې نازلېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات او حمد ویلخه، فسبح بحمد ربک واستغفره، بخنه غوښتل، استغفار غوښتلو. نو دې بني اسرائیلو ته دا حکم و چې حتوتون وایي چې الله موږ وبخې، خو دیو هغه ونه کړله. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا وخه، او دا طریقه چې بیا څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعدار دي نو هغوی دا طریقه بیا کړله. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله ایران فتح کو، ایران کسرا بادشاہ غ محلات او هغه هر څه چې دی نو هغه ځین را منتقل شو. نو سعد ابن ابي وقاص دغه طریقه وکړله، د الله تعالی حمد او ثنا یې ویلو، استغفار یې کولو، او د 8 رکعات چې دی نو صلات دی چې دی نو ادا کړله، 8 رکعات نفل یې وکړله. دا د شکر روخه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه طریقه در روانه ده. او څوک چې د بني اسرائیلو په طریقه باندې رواني نو هغه چې فتح وکړي نو هغه ګډېږي، جشن مناوي، پونګي او باجې وهي. د هغوی طریقه دا ده. لکه پوجیان یو ځای فتح کړي نو هغوی څه کار دی؟ پونګي او باجې وهي. اگر که په اولو باندې لیکلي ولا ایمان، اتحاد او تنظیم،
خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه پکې نشته ده چې شکر ادا کړئ، نفل وکړئ، استغفار او بخښنه وغواړئ. او دا هلکان چې یو میچ وګټي نو بیا چغې وهي او مستي کوي. هلکه تا میچ وګټلو راشه نفل وکړه 2 رکعاته، حمد او ثنا ووایه، استغفار ووایه، نه د مانځه نه خبرې او نه چې دی نو د دې نه خبرې چې د الله د رسول طریقه څه وه. د جومات په خوا به تېرېږي او چغې به وهي او ګانې به چې دی نو لګولې. نه د بني اسرائیلو په طریقه روان دي که نه دي روان، دا هغه طریقه ده. نو دیو ته حکم و د سجدې. عبدالله ابن عباس وایي د دې سجدې نه مطلب رکوع د انحنا ده چې سرونه ښکته کوي، عاجزي وکوي. دا څنګه عاجزي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام کړله په دې اوښي باندې ناسو او سر یې ښکته کړی و. وقولو او وایي حطوتن، لفظ د حطوتن چې زموږ مسله او سوال دا دی چې الله زموږ ګناهونه چې دین معاف کا، زموږ په ګناهونو باندې محو کا. دې استغفار ویل پکاري خان. نغفر لکم، نو موږ بخانو کو تاسو ته خطاياکم د ګناهونو ستاسو. او د دې حطوتن بعضې تفاسیر وایي چې دا یو لفظ و، خو د دې نه چې د مراد او تعبیر نور کلماتو، لکه موږ چې څنګه تعوذ وایو، تعوذ څه ته وایي؟ اعوذ بالله ته. تسمیه وایو، تسمیه څه ته وایي؟ بسم الله ته. نو دغه شانته کې دا یو لفظ و، خو د دې هغه کلمات چې د نقل شوي نه دي. او یا څوک وایي چې د دې نه استغفار مراد د استغفار کوئ، خو مطلب وایي دا دی چې دا داسې کلمه وه چې په دې کې د ګناهونو ریجېدلو. اکرمه وایي، اکرمه رضی الله تعالی عنہ، چې د دې نه مراد چې دی نو لا اله الا الله و، چې لا اله الا الله وایي. په دې لا اله الا الله باندې د انسان ګناهونه چې دی نو ریجي. و یا لا اله الا الله یا چې دی نو استغفار او استغفر الله، استغفر الله، داسې کلمه وایي چې په دې باندې ګناهونه چې دی نو ریجي. نو دیو د حطوتن نه حنطوتن جوړ کو خام، په دې لفظ کې تبدیلی راوستله. وسنزيد المحسنین، او مونږ به زیات کو په تاسو کې نیکان خلق، او زرد چې زیات بکو اجر د نیکانو خلقو، زرد چې زیات بکو اجر د نیکانو خلقو. وز دا نیکان خلق څنګه زیاتېږي؟ نو دا په دې باندې زیاتېږي چې تر اپاسې او جهاد وکې ښه، یو علاقه فتح کې پای کې اسلامي قانون او اسلامي نظام راولي، خلق بچی دینو زیات شي، نیکان خلق بچی دینو زیات شي، د الله بندگی وکړو. دا دې آیاتونه دا زده کوو کنه چې ته دلته ناست یې او وایې چې دینو کشمیر به فتح شي، په دې باندې نه فتح کېږي په کشمیرو چې موږ دلته ناست یو ښه کشمیر به فتح شي. داسې بني اسرائیل هم چې دینو په هغه میدان تیه کې چې دینو ناست و سرګردان او حیران او پریشان و، نو چې کله پای کې ځوانان راپورته شو او عملی جهاد یې وکړو نو فلسطین یې چې دی نو فتح کړو. ګوره کافران هم چې دی نو دا جهاد کوي، مسلمانان هم کوي، په دې دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. کافر خو لوټ مار کوي او ظلم کوي، د خلکو حقوق چې دی نو غصب کوي، او مؤمن چې جهاد کوي نو د دې دپاره به کوي چې امن راشي په هغه ځای کې، په هغه ځای کې خلک چې دی نو د الله تعالی بندګان چې دی نو په ازادۍ سره د الله تعالی بندګي وکړي، هر چاته چې دی نو خپل حقوق چې دی نو ملاو شي. اقبال وی جنگ شاہانے جہاں غارت گریز، جنگ مومن سنت پیغمبریز. وی دنیا چې جنگونه کوي نو دا لوټماران دي، د لوټ مار لپاره جنگ کوي، او مومن چې جنگ کوي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د سنت دی. او وی جب و قب و تسبیح و دانې، وی جبې و قبې و تسبیح وی دا هو اړه، وی دې ته تسوي او مسواک ته سنت ورته وي، او وی دا چې دنو د چا سنت دي چې پڼې چې دنو د یینو نه چې دنو ډکې شوی او په خېټه پسې چې دنو کاڼي تړلو، دام سنت دی. ښه یوازې مسواک کول سنت نه دي، جهاد کول، جنگ کول دام چې دنو د پیغمبر سنت دي. نو دنیا باچاهان اوس ګوري د کشمیریانو تماشه ده، ها
ولسمه ورځ ده چې بند ناست دي، ولسمه ورځ ده. هسې دا خپل ځان تصور وکړه چې 11 ورځې زه په یو ځای کې چې دی نو بند شم او بهر ته چې دی نشم راوتلی. خوراک څښاک به څه یو چې څوک بیماران دي د هغوی د علاج او د دوایي به څه کېږي. د دې دپاره چې دی نو اواز اوچتول پکار دي، دعاګانې چې دی نو خاص دعاګانې هغه کول پکار دي د دې ورونو مسلمانانو دپاره. دا زموږ ورونه دي، د کلمې ورونه دي. ښه دیو تکلیف چې دی نو زموږ تکلیف به یو که په هر ځای کې مسلمان دی. تاسو سوچ وکړئ که چېرته عیسایي وی دلته په عیسایي باندې دومره ظلم شوی یا په یهودي باندې ټوله دنیا به چې دی نو لقېدل وی، ټوله دنیا. مسلمان دی بس اینې ارزانه رسوږی تپوس هم نه کوي. د هغوی هغه یوه زنانه به دی آسیه مسیح ګستاخ ملونه په جیل کې و، د هغوی د هغې یوې زنانې دپاره څومره کوشش وکړو راویستلی او بول دی برطانیې ته، برطانیې کې د اوس. او زموږ زنانه عافیه صدیقې چې دن د څو کالو نه جیل ده د امریکې په قید کې، د هغې د څوک تپوس هم نشته، مسلمان څوک تپوس نشته. ښه نو اول پکې مجرمان حکمرانان دي او وروستو بیا زموږ بدعملي ده. ښه زموږ عمل نتیجه دا ده چې دا سزاګانې موږ ته میلاویږي. نو نیکان خلک به څنګه زیاتېږي چې جهاد وشي، د جهاد په نتیجه کې ته خلک چې دین د ظلم نه چې دین آزاد کې او هغه خلک د الله تعالی بندګي چې دین شروع کی، نو خلک به چې دین زیات شي. د نبی له صلوات و سلام سیرت ته وګوره کنه، په بدر کې څو کسان دي؟ 313 جهاد کیږي. ښه را روان یو کال پس لو سب جنگ احد کیږي، څو کسان دي؟ 700 1000 خو بیا 300 کسان چې دین را واپس شو. بیا پس یو بل کال کې چې دین تبوک کی دغه کې خندقو 5م کال باندې بیا څومره کسان دي؟ 3000. بیا پس چې دین صلح حدیبیه او دا خیبر کېږي پای کې 1500 کسان دي. بیا فتح مکه کېږي، ښه مکه فتح کېږي 10000 کسان دي، 10000 د جهاد په نتیجه کې. ښه بیا په دغه کال باندې یو 2 میاشتې پس د طایف او بنو حوازن او د دیو سره جنگ کېږي 12000 کسان دي. ښه 12000 یو کال کې دنه او بیا پسې تبوک کېږي. نو په تبوک کې خو بیا تعداد چې دی نو یو تعداد دا دی چې 12000 دي، بل چې دی نو قول پکې دا دی چې 30000 ته چې دی نو رسېدل دي. او په 9م کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخري حج کيو 1,24,000 نه چې دی نو تعداد بره دی. در څه په نتیجه کې؟ در جهاد په نتیجه کې چې خلک په دین کې داخليږي، نیکان خلک زیاتېږي. او بل د دې څه ولګو چې ته استغفار کې بخنه غواړې د الله نه، د الله بندگی کې، نو چې بل انسان ته وګوري ته د الله نه بخنه غواړې استغفار کې، نو بل کسب هم استغفار شروع کی، دا بل چې کوي نو بل به واوري، نو دسی بچی دینو دا د الله تعالی دا ذکر او بندگی دا بچی دینو شروع شي. حجی په بدل الذین پس بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو قولا وینا لرا غیر الذی بغیر د هغه وینا نقیله لهم چې ویلې شو دیوته دا وینا ویلې شو چې هیتوتون وایو، نو دیو بدل کړه دا کسان ظالمان. نو په انزلنا نو پس راولې ګمونګه الذین با کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رجزن عذاب. د عذاب سو ټول تفاسیر لیکلي او حدیث پکې هم د بخاری دی چې د دې رجزن مطلب چې دینو تعاون دی، تعاون عذاب دی. تعاون الله تعالی په دیو باندې راولې غلو وبا او د دیو نه چې دینو دیو مړه کېدله. او بیا نبی له صلوات و سلام وی تعاون نه دا زما د امت لپاره رحمت دی، تعاون نه چې څوک مړ شو ا شهید دی. الله رسول وی خدا هغه بنی اسرائیل د لپاره عذاب وره، دا غوی د لپاره شهادت نه وو، شهادت د دې امت لپاره دی. تعاون ته په دې نن زمانه کې کینسر وایو، کینسر هر خطرناک بیماری چې دا غي نه انسان مړ شي نو هغه بچی دنو شهیدی، نو پای کې تعاون چې دنو هم داخل دی. تعاون دانه نه کوي وته وایو
یو دانه ورته وایو یا دانه چې دنو بیا خورېږي کینسر کېږي. رزن عذاب من السماء، دا عذاب د کوم ځای نه و؟ د اسمان نه، د بره نه. بما کانوا یفسقون، په سبب د دې چې دیو نافرمانی وکړه، نافرمانی یې کوله، د هغې په وجه باندې دیو په دې عذاب کې څه شو؟ اخته شو. عجیب است دی. وَإِذْ قُلْنَا، او یاد کئ، یعنی دې بني اسرائیل ته وایي دا واقعې چې دنو را یاد کئ. وَإِذْ قُلْنَا، او یاد کئ دا واقعه کله چې وویل مونږه ادخلوا داخل شئ هذه القرية، دې کلي ته، فلسطین ته، فکلوا نو پس خورئ منها د دې کلي نه حیث شئتما، څنګه چې خوښئ، رغدن پراخه، په کوم ځای کې چې خوښئ رغدن پراخه خورئ. وادخلوا الباب، او داخل شئ دروازې د کلي ته. یعنی پخوا نه چې دنو دا کلي واړه واړه دیو به یو غټه دروازه وه، او چا لیکلی چې دا دروازه اوس هم شته دی، دا دیو محفوظ ساتله، دې ته باب حتوه وایو، باب حتوه. نو پخوا نه به چې دنو کلي و، دا کلو به چې دنو یوه غټه دروازه وه، نو د شپې و بندېدله او په سهار کې به چې دنو هغه کولاوېدله. ناشنا سړی به چې دنو هغې ته چې دنو نشو داخلېدی، او غیر چاپېره د هغه کلي نه به چې دنو دیوال و، دیوال به نو څوک به نشي داخلېدی. اوس خو کلي پراخه شو، اوس هر سړی په دې کوڅو کې ګرځي، ناشنا خلک راځي ګرځي، څوک د چا نه تپوس نه کوي ته په دې کوڅو کې څه ګورې. دا خلک هم په دې کلو کې پرېښودنه یې پکار ده، ناشنا خلک نه دی. اکثر پکې داسې وګورئ ماشومان تختیو، ماشومان تختیو. نو دې ته ویل پکار دی چې د دې په دې کلي کې ښکاره نه شي ګورئ، لوښي لرګي خرڅوئ په بازار کې خرڅوئ، دلته څه ګورئ. او داسې زنانه پکې هم راوتې دي، څه به سوال کوي، نو سوال به دغه باندې کورونو ته داخلېږي، هغوی دلته پټې کیمرې لګولي. اوس خو داسې کیمرې راوتې دي، پین دی بالپین دی، او هغه چاته ښکاري نه، د کور نه ویډیو وکړي د دې زنانو نه، او هغه ویډیو بیا چې دی نو دغه کور والا بلیک میل کوي، وایي ستاسو د دې زنانو دا ویډیو چې دی نېټ ته خېژو، نیټ ته خېژو، نو دومره روپۍ چې دی نو موږ راولېږئ. نو په دې کې به مو غټ احتیاط کې ښه، دا زنانه پردۍ زنانه یې ناشنا، دا کورونو ته مه پرېږدئ. نو پخوا نه به چې دی نو د دې کلو نه به غټه دروازه وه، اوس هم په دې ښاریو کې غټې غټې دروازې، تاریخي دروازې چې دی نو شته، لاهور کې چې دی نو شته، شاهي قلعه کې ده، دلې دروازه ورته وایو، لاهوري ګیټ ورته وایو، دا دروازې اوس هم شته دی. نو چې داخل شي دروازې د کلي ته سجدن، نو عاجزي کوئ ښه. وقولو، او وایئ، حتوتن، لفظ د حتوتن، چې سوال زمونږ دا دی چې زمونږ ګناهونه معاف کا. د حتوتن معنی دا ده چې سوال او مسله زمونږ دا ده چې زمونږ ګناهونه معاف کا. نغفر لکم، نو موږ بخښنه وکړو تاسو ته خطایاکم، د ګناهونو ستاسو. وسنزید المحسنین، او زیات بکو په تاسو کې نیکان خلک، او زر د چې زیات بکو اجر د نیکانو، دی نیکانو خلکو له به دا اجر چې دی نو موږ زیات کو، نور به موږ ورکو، چې دوی دا ذکر کوي، بندګي کوي، الله ته سجدې لګوي، نو دا به موږ زیات کو. احسان نه ده، احسان یې زده کوي. احسان څه ته وایو؟ احسان وایي ښایسته عمل ته وایو، ښایسته عمل ته. او دا د اخلاص نم چې دی نو اوچت عمل دی ښه. یو اخلاص دی، د اخلاص نه بره چې دی نو احسان دی. او حدیث جبریل کې راځي چې جبریل علیہ السلام راغی او څو سوالونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وکړه، فاخبرني عن الاحسان، ما ته د احسان په باره کې معلومات راکړه، احسان څه ته وایي، خبر راکړه ما ته د احسان په باره کې. نبی علیہ السلام ورته وایي قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، چې ته د الله تعالی بندګي داسې وکړې چې ته الله تعالی په سترګو باندې وینې، د زړه توجه داسې پیدا کا چې کله هر عمل ته کله کې څه عمل چې کې د زړه توجه داسې پیدا کا چې زه الله تعالی په دې سترګو باندې وینم. نو که دا توجه دې نشي پیدا کېدلی، اول دا پیدا که ځان له، دا ډېر اوچت عمل دی چې مونځ کې که هر بندګي کې اول طریقه دا ده چې ته دا عمل دا پیدا کې، دا توجه پیدا کې، زه چې هر عمل کوم زه الله ته ګورم. خو که دا ستا ته توجه نه پیدا کېږي، نو دویم او پسې بیا دا کار کې چې زه خو الله نه وینم، خو الله تعالی چې دی نو ما ویني.
زه الله تعالی په سترګو نه وینم خو الله زه چې راسته کومه الله تعالی ماهی نه. نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې هر سړی عمل کوي او دا یې چې دی نو د هغې سوچ او خیال دا جوړ شي دا به څومره ښایسته عمل وي. د دې نه بل اوچت عمل نشته ښه دا د اخلاص نه بر عمل لري. اخلاص نه دې ته احسان وایو. نو زیات به کوم په تاسو کې احسان کوونکي خلک نیکان خلک ښایسته عمل کوونکي د هغوی اجر به چې دی نو زیات کو. فبدل الذین پس بدل کو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی و قولا وینا لره غیر الذي بغیر د هغې وینا نه قیل لهم چې ویلی شو دیو ته فانزلنا پس راولېږو مونږ الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظالمانو رجزا عذاب من السماء د طرفه د اسمان نه بما کانو یفسقون په سبب د دې چې دیو یعنی بما کانو یفسقون په وجه د دې چې دیو نافرمانی کوله.